ډیر خلک د اعتراض کوي چې کله خودکشي په تقدیر کې لیکلی شوی دی چې زید به خودکشي کوي نو زید خو مجبور شو نو بیا الله پاک سزا ولې ورکوي یا همدغه شانته په تقدیر کې دا لیکلی شوی وي چې زید به پاسي د خالد به قتلوي نو چې په تقدیر کې دا ولیکلو نو بیا الله پاک زید ته ولې د قتل سزا ورکوي نو ډېر خلک دا اعتراض کوي نو د دې جواب دا دی چې ګوره د الله رب العزت علم ازلی دی اول نه الله رب العزت ته پته وه چې زید به دنیا کې زه پیدا وکوم او په خپل اختیار سره په خپل خوښې سره به خودکشي کوي همدغه شان الله رب العزت ته دا هم پته وه چې زید به زه پیدا کوم او دی به په خپل خواخه په خپل اختیار باندې پاسي دا خالد به قتلوي نو دا د دې علم الله پاک څخه اول نه و ځکه د الله رب العزت علم ازلی دی نو الله پاک له دې علم هغه د باندې ولیکلو چې زید به خودکشي کوي په خپل خواخه او زید به راپسې خالد به په خپل خواخه قتلوي نو دې وجه الله رب العزت دوی ته سزا ورکوي چې دوی په خپل خواخه په خپل اختیار باندې یو خودکشي وکړه او بل قتل وکړو خالد قتل کو نو داسې نه دی چې الله پاک اول ولیکلو چې زید به خودکشي کوي بیا خو مجبور شو یا اول نه داسې لیکلي چې زید به خالد قتل کوي هغې د بعد دوی دا کار بیا وکړو دنیا کې بلکې الله پاک اول نه پته وه چې زید به دنیا ته ځي زه به پیدا کوم او هلته به دی په خپله خواښه خودکشي کوي یا به زید راپسې خالد به قتلوي اول نه الله پاک ته پته وه هغې د بعد لیکل وکړو یعنی تقدیر څه ته وایي د الله پاک علم ته وایي چې الله پاک ته اول نه پته وه چې زید به په خپله خواښه خودکشي کوي او زید به په خپله خواښه خالد قتلوي دې وجې نه دوی ته الله پاک سزا ورکوي بیا